बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी ज़े मैं जुबीन हसन तासु टोलू ته وایو ستړي مشي ट्रांसमिशन چې دی هغه هم دی ستړي مشي امید لرم چې تاسو به روغ جوړ صحیح سلامت به او خبرونه به ګورئ تجزیه به ګورئ او بیا په دې کې چې زموږ پروګرام شروع شي نو مونږ د خپل پروګرام د خپل ट्रांसमिशन لږ شان مختلفه ساتو ګو کې خبرې اترې ماغه دی وي وګ کده دې طرفه نسی او کده دې طرفه خو بیا هم لږ ولا انداز چینج کوم وایو چې تاسو با خبره هم ساتو او ورسره مونږ چې د سداسي ویډیوز داسې ریپورټس هم شامل کو چې هغه تاسو لپاره انفارمیټیو یعنی که تاسو لپاره معلومات هم وي پاغه کې او پاغه کې انټرټینمنت هم وي چې تاسو هغه وګورئ او تاسو ته څه ډیفرنٹ محسوس شي یوازې نه مجي ما سره موجود دی مدثر حسین ستړي مشي وایو تاسو ته تاسو ته زه خواره مشي ویم لوی سړی شي څنګه جی طبیعت څنګه دی الحمدلله مزاج حالات د الله ډیر شکر دی د ما خل جمع موسم پوره ایگزیکټلی دغه چې دا کم مفلر تاسو اچولې دی نو ما ته دا اندازه شو چې واقعي یخنۍ په شدت کې اضافه شوې ده ادروایز که په زمانه تاسو کوي نو چې په سټوډیو کې میجبین صاحب موجود دي نو ما ته بالکل داسې نه لګي چې بلکې ټمپریچر مسلسل په بره رواني عادت داسې لګي لکه چې دا د وخت سیبي کې ناسته تاسو تاسو کړلو چې صحت هم څنګه دی طبیعت هم څنګه دی ما پرون یو جمله واورېدله او ډیره ښایسته جمله مې واورېدله وی دولت هغه پورې نعمت نه دی چې پکې هدایت نه وي واه زبردست او صحت هغه پورې نعمت نه دی چې پکې هدایت نه وي اولاد هم هغه پورې نعمت نه دی چې ورته هدایت نه وي نو یقین وکړئ چې ما کله د دې خبرې لږ جوړتیا طرف ته زه لاړم ما سوچ وکړه نو مل چې واقعي لکه مونږ وایو کنه چې ښه ډېرې پیسې نو ژوند به په راحت بالکل خو چې هغه کې هدایت نه وي او هغه کې تا ته دا ډایرکشنز یا تا ته سمت معلوم نه وي نو زما په خیال کې هغه هم بیا نعمت نه دی بالکل ایون په دې حواله سره پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم دا مشهور حدیث هم دی چې هغه ویډیو چې زیات مال او اولاد دا ازمایش دی نو هغه ازمایش په دې لحاظ سره دی چې په تګ تاسو ته هدایت نه نو ظاهر دا بیا د دولت یو داسې هوس دی یو داسې سمندر دی چې هغه ای کې د هیڅ پته بیا نه لګي هر شی راکاږي ځان دا لوی څوکۍ چې دي دا هم ډېر غټ ازمیښت دی بالکل او د دوی نه به سوال او جواب هم اقومره غټ کیږي موږ نه خو به صرف زموږ د ذات او موږ نه چې غیر چاپیره کم خلک دي کم سره چې زموږ تعلقات دي کاغه خپل پر پردي دي کاغه چم گاوند دی یا چرته چې تاسو کار کوي یا څه یعنی که تاسو به جواب خپل ورکوي د خپل عمل دوی نه خو به ځکه چې دوی د دې خبرې اختیار او ذمہداري اغستې ده چې زموږ به د دوی خیال ساتو او موږ به دا کوو دا به کوو هغه خو شته نه چرته یې څوم نشته او څه ویم چې یاره پته نه چې ورځ د قیامت نو چې داسې خلکو به څه حال احوال موږ په خپل هم ډېر ګناهګاران یو داسې نه وایو خو لکه د چاله چې الله اختیار ورکړی دی چاله چې الله منصفي ورکړې ده مطلب که هغه جج دی که هغه جرنیل دی که هغه د ملک وزیر دی مشیر دی رکن اسمبلی دی یا پالیسی میکر بیوروکریټ دی نو د هغوی سره د ټول د قوم چې کوم د هغوی سره ریلیټډ څیزونه دي د هغې به سره حساب کتاب کیږي نو په دې سیناریو کې مونږ دا وایو چې یاره کاش که دغې خلکو د خپل ذمهداریانو احساس هغوی ته شوی وي نو نه صرف دا چې د هغوی له به په ورځ د قیامت د الله تعالی مخې ته هغوی چې کله ودرېږي نو خپل حساب کتاب به ورسره اسان و بلکې زموږ چې کوم د موجوده مسایل دي او دا کم بحرانونه دي په دې کې به هم ډېر حده پورې کمې راغلی بالکل تاسو خبره د قیامت وکړه زه چې د دنیا حالاتو ته ګورم نو ما ته داسې لګي لکه چې وخت نه مخکې به قیامت راشي لکه چې کله موږ د نیوکلیر وار خبره کوو د بیلسټک میزایلز خبره کوو اوس څنګه چې تاسو به په هغې باندې یقینا رپورټ هم تاسو جوړ کړی او په هغې کې به زموږ کتونکي ډېر ښه پوه شي خو د رشیا نه چې انډیا کم یعنی کې S-400 میزایلز اغستې دي او د دې خبرې اترې چې دی زما په خیال کې 2007 او 18 په وخت کې کېدلې او ډېرې لوی روپۍ یې پې ورکړي دي 5.5 ارب ډالر او زه به وایم چې هلته هم ډېر زیات غربت دی او 1.5 ارب آبادي ده نو یقینا چې څومره ډېر خلک وي دومره زیات مسایل وي دومره ضروریات هم زیات پکار وي او په دې موجوده وخت کې بجای د دې نه چې موږ امن طرف ته لاړ شو د دې بیلسټک میزایلز په منډه کې چې دی دا ټول ملکونه چې دی هغه شامل دي او انډیا خو چې اندرونی حالات زه وګورم نو هغه وایي که نه چې د لداخ او په دغه د چین سره هم چې کوم د دوی سرحدونه دي هماچل سکم لداخ ایگزیکټلی او په دې ځایونو باندې هم دوی سره چې دی آرمي ډېره زیاته کمه ده خو دا میزایل چې دوی اغستې ولې چې د دوی ایر ډیفنس چې دی هغه ویک دی بالکل د انډیا ایر ډیفنس ته چې موږ وګورو نو هغه ویک دی کېدای شي چې هغه دا سوچ کوي چې په دې باندې به زموږ لکه سپریارټي راشي ایگزیکټلی نو د هندوستان سره د روز اول نه دا مسله دا ده چې هغوی د ځان لپاره
دشمن خامخا جوړي وای چې یاره څه نه څه طریقې سره انګت یا چې د تقسیم هغه زخمونه چې کم دي نو هغه د هندوستان د انتها پسندانه سوچ او د وار مونګرینګ یا د داسې قسمه جنگي جنون چې هغوی ته د هغې په وجه باندې هغه زخمونه مندمل کیږي نه هغه زخمونه ورځي نه د دې تازه مثال څنګه چې میجبین احسن وی چې روس نه هندوستان ته S-400 میزایل سیسټم سپلای شروع شوی دا S-400 میزایل سیسټم دیسا د پوره سیناریو سره د حواله سره زموږ سره ریپورت کوو جی بالکل دا رپورټ تاسو کتلو او چې کله مونږ د میزایلز خبره کوو د بیلسټک میزایلز خبره کوو رشیا چې دی په دې میزایل ټیکنالوژي کې ډیر زیات مخکې د دې نه مخکې S-300 S-200 هم دوی جوړ کړو بلکې هغوی سره S-500 هم موجود دي بالکل S-400 نه علاوه S-500 هم موجود دي او سعودي عرب چې ولې د امریکې نه چې کوم میزایلز اغستیو پیټریوټ سیسټم نو هغه فیل شولو بالکل اوس هغوی هم دا وایي چې مونږ هم د رشیا نه د هغې ځکه فیل شو چې کله د یمن په جګړه کې حوثي باغیانو بیلسټک میزایل یا پروجیکټایل فایر کړه نو هغه د سعودي عرب سرحدي ښارونه هیټ کړه د S-400 یوه غټه کوالټي تر دې دمه پورې دا ده چې دا په دنیا کې روس اپریټ کوي چاینا یې ورکړی دی ترکی یې اوس ورکړی دی او بهارت چې کوم دی څلورم ملک جوړ شو چې هغه S-400 میزایل سیسټم کې هغوی د ځان سره واخیستو په ناټو د دې پوره سیسټم نه ډېر زیات یېرېږي ورسره د پاکستان دپاره هم چونکې موږ وایو چې سیکیورټي امپلیکیشنز دي سیکیورټي امپلیکیشنز څه دي S-400 زموږ د سلامتیا لپاره څومره غټ ګواښ دی په دې حوالې سره د ایکسپرټ اوپینین لپاره زموږ سره موجود دی بریګیډیر ریټایرډ سعید نذیر مومن صاحب تاسو ته پروګرام ستړي مشي کې په خیر راغلی وایو ډیره شکریا دواړو ته زما ډېر سلامونه او ډېر ښایسته رپورټ هم پیش کړو مننه بریګیډیر صاحب تاسو په نظر کې چې د S-400 بهارت ته راغلو د هغې نه وړاندې هغوی د فرانس نه رفایل جهازونه کوم چې 4.5 جنریشن دي پاکستان ګر چې JF Thunder 17 لري F-16 لري خو هغه تھرډ جنریشن پلینز ګڼلی کېږي ایر سپریارټي ورسره میزایل سپریارټي پاکستان د سیکیورټي لپاره دا څومره غټ چیلنج دی ګوره ول خو دا ده چې یو طرف ته هتیار وي او بیا د هتیار ډیفنس لپاره دا څومره سفیشینټ دي جی که موږ د دې مقابله د S-400 سره کوو ګور S-400 چې کوم دی د پاکستان چې کوم دی HQ-9 جی تقریبا 700 کیلومتر دی او انډیا دا 400 چې اخیستی دی نو ایکچوالي چاینا سره هم دا شته دی او دا د رشیا نه اخیستی دی لیکن د پاکستان نه به دا به هر توضیح د پاکستان مقابله کې دا دومره دغه نه کدي چې زمونږ چې کوم دفاعي نظام دی هغه وړاندې دی وړاندې موږ ساتو سر دې وخت چې د انډیا کوم حالات خپل اندرونی کوم حالات دي په لداخ باندې هم د هغه سره د آرمي کمې دی بیا اندرونی حالات د مسلمانانو سره سیکھانو سره یعنی کې تاسو ته څه لګي چې په دې حالاتو کې د لپکار دا انډیا لپکار دی چې هغه د داسې میزایلز چې دی هغه تجربي وکړي یا د دې چې دی سپلای د پاره رشیا سره خبرې مطلب د میم دا خبره زه لږ نور ایکسپلین کوم هغه دا ده چې په بهارت کې تقریبا 50 کروڑ خلکو ته د ټوایلټ سہولت نشته او هغوی ځان $5.5 ارب باندې میزایل اخلي بالکل جی ګوره دا یو قسم دا چې خوف په چا باندې سوار شي دوی وایي د پاکستان په زموږ مقابله کې نه دی موږ د چین مقابله کوو لیکن چین په خپله هغوی هایپرساینک میزایل جوړ کړو چې هغه د امریکې سره د هغې توړ نشته دی بالکل هغه تقریبا 14-16 ټایم د اواز د سپیډ نه تیز دي او د هغې اوسه پورې ټیکنالوژي چاته نه ده معلومه نو دوی وایي چې دا خو موږ د چاینا خلاف دا قسمه هتیار اخلو دویم خبره دا ده که راتیل راشي و هغه پایلټ چې پکې کوم ناست دی ابینندن زموږ د دې مقابله نشي کولی بریګیډیر صاحب تاسو کټ کومه بریګیډیر صاحب ابینندن ته زما دا پیغام دی چې د TS فینټاسټک ثانک یو بریګیډیر سعد نذیر مومن صاحب ډیره مننه خپل ایکسپرټ اوپینین شریکولو جی او د دې نه علاوه کومه د انډیا خبرو کو چې OIC ډیلیګیشن چې دی تل او هغه په سخت لفظونو کې چې د دوی مذمت کړي دي او ډیر سخت ورډز چې دی هغه رپورټ چې کوم شایع شوی دی خو د دې ټولو خبرو نه هم دوی له شرم نه ورځي یعنی کې د 13 میاشتو نه سک کسان د دوی چې کسان کومه کمیونټي دا هغه په احتجاج باندې ناسته ده بلکې دوی په دې 13 ورځو کې د یو سک لک سره لکه ډیر زیاتې وکړلو لاسونه خپې
پرې کړل او دغه کړل نو بریګیډیر صاحب ډیره صحیح خبره وکړله چې مونږ کوم اقوام متحده ته ګورو یا د غټو ملکونو ته ګورو نو د دوی نظر په پاکستان کې داسې شو دي پاکستان کې دهشتګردي وشوله او د دې نه خلکو ته زمونږ د پاسپورت چې دی هغه ته قدر نشته یا زمونږ خلک چې زی هغوی سره چې کوم بیهیویر وي خو د انډین سره د دوی یو خاص قسم رویه ده او خاص انګیجمنټ دی او زم دا د ټول خطې بدقسمتي ده چې پاکستان هندوستان یا لکه مونږ وایو چې هندوستان کې دا مسایل دغه شانتي پاکستان کې دا وار مونګرینګ دی پاکستان کوم آبادی زیاته برخه چې کوم ده هغه د خوراک سکاک دغه معیار د هغوی ژوند دومره راغورځېدلی او د چاینا بالکل مقابله نشي کولی ځکه چې که د سوپرسونیک خبره وکړي څنګه چې بریګیډیر صاحب وایي چې هایپرسونیک چې هغوی کوم بیلسټک میزایلز جوړ کړي دي نو سوچ وکړئ چې د هغې توړ چې دی امریکې سره نشي چې ځان ته سوپر پاور وایي بالکل نو په داسې صورتحال کې د خطې بدقسمتي دا ده چې پاکستان او هندوستان له پکار ده چې هغوی په خپل ولس باندې انویسټمنټ وکړي نو دواړو ملکونو کې فوج ته غټ غټ بجټونه میلاویږي او فوجي خبرې روانې دي ځلان کې یو کرونا چې څومره تباهکاري په دواړو ملکونو کې کړې ده دومره د دواړو ملکونو ترمنځ چې 3 جنګونه شوي دي پای کې دومره نه شوي همدا نن زمونږ موضوع وه کومه چې اوس مونږ راغونډو پروګرام کې زمونږ سره د وړې شانتې دمې وخت شوی دی جی موږ دمه اخلو دمې نه بیا واپس جی کتونکو پروګرام ستړي مشي کې یو ځل بیا تاسو ته وایو ستړي مشي زه مدثر حسین او پروګرام کې زموږ سره موجود ده د سټننګ بیوټي میجوین احسن ډنګ 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 دا پکار دی نه پس یو میوزیک پکار دی زه رضا ته وایم چې دینه پس یو خاص میوزیک والی چې دا په بریکینګ نیوز کې چلیږي چې د سټننګ بیوټي د موست گارجیس د میچلیس د ټایملیس زما په خیال کې ته وای چې بس چټي کا نه زه خو یم چې مطلب کمینګ جنریشن دنیا باندې یو میډم تاسو چې تاسو دغه شانتي ناس سه مسکراهټ شابه ټایم نشته مخکې سدي موږ سره پروګرام کې زموږ سره موږ خبره کوو د وخت سره رواجونه بدلیږي روایتونه بدلیږي مطلب دا دی چې مخکې به لکه د پروګرام د اینکرز په منځ کې هغه شانتي کیمستري نه وه کوم چې اوس ناو یو کین سه لکه چې جوړه شوې ده نو دغه رنګه په ودونو کې موږ ګورو چې نوي نوي رسمونه ټرای کیږي خو ریسنټلی په لاهور کې یو معروف ډولچي پپو سای په حق رسېدلی نو د هغه د جنازې په موقع باندې د هغه چې کوم فنکار کمیونټي ده نو د هغوی له طرف نه ورته ټریبیوټ پیش کړی شو په ټریبیوټ کې دوران جنازه مطلب مونځ نه جنازه چې څه ټایم پرته وه هغه ټایم کې هغه فنکار برادي ورته ډول وهل او د ډول په وهلو دوران چې کوم نور ملګري نو هغوی په سرو سترګو ژړل که تاسو وایئ چې دا موږ وګورو بالکل راځئ چې دا وګورو جی بالکل جی او دا دغه زه به ویم چې د هغوی د خپل احساساتو یو خپل اظهار کړی دی او په دې باندې هم ډېر خلک چې د اعتراض به هم کوي ځکه چې بینګ مسلم موږ د دې خبرو لکه دومره قایل نه یو خو که تاسو په سعودي عرب کې وګورئ نو هلته چې څوک په حق ورسي هېڅوک نه جاړي جی بالکل څوک نه جاړي او چې لکه زموږ د دیزي په شانتي هلته 3 منۍ 40 منۍ 9 منۍ چې نن لکه کنه زیارت به پسې کوو جمعه به پسې کوو په سعودي عرب کې بالکل د دې خبرو لکه هلته هغوی اجازت نه بلکې زما خپل خورۍ ماته ویل چې همدغه شانتي زموږ چې کوم مشر و د هغه والد صاحب پاک ورسېدلو نو موږ هم دکان شکان بند کوم چې زه چوټي شوه نو چې جنازې نه موږ واپس رالو نو هغه ویل چې لکه تاسو څه کوئ زه ورشه دکان کولاو کوي او دغه وکړئ موږ چې جی لکه موږ خو چې نن به چوټي یو لکه د څوک په وجه چې نه ورشي دکان کولاو کوي هر څه بالکل نارمل د تیلو د هغوی څه بدل کړي دي آی ډونټ نو چې زه د تیلو خبرو کوم خو زما په خیال کې هغوی دومره په دې خبره حقیقت پسند دي چې زه د دنیا ته راغلی یم زه به د دې دنیا نه ځم یو بله خبره تاسو سره شیر کومه رانا همیر سنګ چې کوم دی سند کې امرکوټ نوم به تاسو اورېدلی د هغه ځای چې هغوی کوم راجپوت سوډا خاندان پاتې شوي دي نو د هغوی په پروګرام کې ما کتلو هغه وایي چې زمونږ چې کوم کس مړ شي نو د جنازې سره مونږ باقاعده سندرې وایو او ځو لکه مونږ وایو چې د خپل ټایم ډېر په ښه طریقه پوه کړو او پوره کړلو او دا اوس خپل اصل ډیسټینیشن چې دی هغې ته ورسېدو تاسو دا خبره کوئ چونکې زه هم چترال ته تللی یم چې په چترال کې کم کلاش په حق ورسېدو مونږ یو ویلاګ کې هم ښولو نو هغه ټول خلک راله او ګلونه او پیسې هارونه او ټول ګډېدل بیا ډانس یې کوو د دې جړه دا رواج چې کوم دی د انډو پاک کې دی ایون تاسو به د انډیا کې ته چېرته کتلی نو په راجستان کې سپیشل زنانۍ هغوی د مړي په موقع باندې خلک په پیسو راغواړي چې راشه ته د کس ته وجاړه دا به پخوا په د زه به وایم چې هغه ایریا به یا د کم
دا د زموږ د دې پنجاب سره چې هلته به هم خلکو د زړې ابیګانې چې به وي دا به یې راغوښتلې او ډېرو خلکو په دې پسې بیا داسې ملنډې جوړې کړې وي چې یوه ابۍ راله نو هغې چې د هغه مړي د مخ نه کپړه لرې کړل نو چې دې کې څه دي چې زه پسې لکه ستایم استغفر الله چې لکه ستاینه چې لکه ستاینې کولو دپاره هم څه پکار ده چې زه یې لکه د څه حسن تعریف وکړم یا څه وکړم نو زما په خیال کې په دې هکله باندې دا چې څومره څیزونه دي دا د وخت سره روایاتو سره خو چې ورو ورو ترقي کېږي بیا بدلیږي او دا خبره چې ما تاسو وکړه دا هم ظاهره د هغوی هندو لکه دغه دی راجپوت دي نو په دې وجه باندې هغوی لکه داسې یو تاسو د بدلون خبره کوئ نن سبا په ډریسز کې چې کوم بدلون را روان دی بالکل د زنانو ډریسز د زنانو ډریسز د سړو ډریسز په دواړو کې مطلب لکه کومه ستاسو نه سٹارټ واخلو نو روزانه پته نه لګي چې 365,000 ډریسز دي سره سره څومره خو په پاکستان کې ما یو ریپورت کتو پای کې دا ویل کېدل چې کم آتشزدګي واقعات کېږي نو پای کې د زنانو کپړو ته ډېر ور لګي بالکل ایون زموږ او په دې کې حادثاتي کم وي او په دې کې یعنی کې زه به وایم چې ډېرې هغه زنانه هم وسوځي چې هغوی ته کور والو ځکه چې په انډو پاک کې سپیشلی انډیا او پاکستان کې داسې ډېر واقعات شوي دي او اخبارونو ته خبرونو ته را رسېدلي دي خو خلک ډېر څیزونه پټ هم کي چې انګور ته چې د اور واچولی شولو جهیز کم راوړلو باندې یا په څه وجه باندې او هغه جینۍ چې د هغه وسوځېدله مړه شوله نو داسې څه کپړې په جهیز کې یوه جوړه پکار دی چې هغه اور نه اخلي بالکل نو تاسو دا خولې نه خبره ووتل او چاینا والا پې لبیک ویلی دی په چین کې یو داسې ډریس جوړ شوی دی کم چې اور نه اخلي مطلب بیخي اور هغې ته نه لګي نو دا ډریس د ریسکیو ورکرز لپاره د فایر فایټرز لپاره مونږ ویلی شي چې یو گیم چینجر دی تاسو به هم وایي چې داسې څنګه ډریس کیدی شي چې ته کپړه ده او هغه اور نه اخلي نو راځئ چې تاسو ته وښیو جی دا تاسو کتلو چې د ډریس ته هغوی اور اچولو خو هغه اور نه اخیستلو او د فایر بریګیډز دپاره یا هغه عمله چې چېرته اور ولګي او د ایمرجنسي دپاره دوی ځان رسوي نو زما په خیال کې دا ډېر زبردست سټپ دی بالکل او کمې زنانه چې په کچن کې کارونه کوي او اکثر لوپټتې اور والي نو هغوی هم که دا ډریس په کچن کې استعمالوي نو د هغوی خدای مکه اور لګېدو واقعات د هغې سره به زیرو ته راکوز خو یقینا زما په خیال کې دا پروفیشنل ډریسز دي او د پروفیشنل فیلډز دپاره جوړ شوي دي خو یو خبره کوېسچن دا دی که فرض که زنانه وایي چې یاره داسې ډریس نو پای کې به نقش و نګار پکار دی او کنه ټولو کې مخکې خو په هغې کې ټولو کې مخکې فیشن پکار دی چې د هغې لکه بیوټي سیوای ورسره نور څه ډریس زه وایم نن سبانې زنانه چې دي هغه دومره پریکټیکل دي مدثر چې هغوی ته پته نه چېرته د غټ برانډ په دوکان وګوره نه داسې نه وایم یو هم پریکټیکل زنانه به نه میلاویږي ظاهره ده دا برانډ چې دي که نه دوی غریبانان خو هم څه پیسې ګټي که نه به ګټي نو دا د دې خلکو دا پوره انډسټري ده هغه نه یادوم لکه په کچن کې چې کله کار کوي نو پکار ده چې لکه ویښته هم بند وي که هغه په لوپټه وي که هغه په ټوپۍ وي که وټ ایور خو چې ستاسو کپړې داسې نه وي ځکه چې کپړې دومره کلاوي او لوپټې بنده په ځان پسې راکاږي انټل انلس چې ستاسو په کور کې نارینه یعنې کې ګوره چې لیورونه نو د ورندار پوره خیال وي چې هغه خپل لوپټه په صحیح طریقه باندې اچوي چې سخري نو هم د انسان پوره خیال وي چې په صحیح طریقه ځان کور لوپټه چېرته لرې غورځېدلې خو چې څوک راشي جو زر زر په کور ماته تاسو وکړه که نه خو چې کله په کور کې زنانه یوازې یا موسټلی لکه هسبنډ وي او لکه خواښې وي یا داسې نو هغه لکه زه چې کوکینګ کوم نو زما پوره دی چې زه لکه نه وي هلته لوپټه صادر انټل انلس چې که زه مونځ وکړم او بیا راکوشم نو صادر مې هغه شانتې بیا په سر وي یا چې مونځ لزم د هغې نه مخکې نو په کچن کې تاسو له پکار چې دا اوږده اوږده نستوڼي دا لیسونه او دا ریشمي کپړې دا نه پکار او دې کې لکه نقصان دی د لباس نه راته یو بله خبر را یاده شوله نن خو تا په لباس پسې راغستې ده ریسنټلی یو داسې لباس ټرای شوی دی په کم کې چې خلک الوزي د الوتو دا خواهش چې دی که نه دا د 1920 نه د انسان په دې باندې لګیا دی 1920 نه په دې کوشش کوي د خپل وخت واقعیات یاد دي ما ته بالکل یاد ځکه چې ما هم کوشش کړی ما سره اوس هماغه جاکټ پروت دی خو دا دی چې د انسان ډېر خواهش و چېرې زه والوځم او د دې ایروپلین علاوه یعنې کې داسې فلاینګ ډریسز چې جوړ کړي وو په هغه بیا کامیاب هم شولو ناکام هم شو پای کې ډېرې حادثې مو شولې خلک پکې مړه هم شولو خو سټل د خلکو لکه دا پوره کوشش دی او ریسنټلی د یورپي ملک آسټریا یو کس دی هغه د خپل ځان لپاره د انجینیرز او چې کوم ایکسپرټس دي د هغوی په مرستې سره فلاینګ سوټ جوړ کړی دی راځئ چې دا ریپورټ وګورو نو جناب دا عجیبه ډریس تاسو کتو خو زما تاسو ته مشوره ده نه عجیبه ډریس خو نه دی لکه زما خو ته په خپل هم ډېر زړه وشولو نه نو ستاسو خو زړه وشو خو یو مسله په دې کې ده څه مسله ده که انکیس تاسو داسې والوتی او د نورو خلکو سره هم دا ډریس یې ځو نو ټول خلک به بیا درپسې څوک درسره خواته جنګي ما به د پلار جرمنۍ ځان سره برابر
یقینا چې گیم چینجر نوی نوی ټیکنالوژیز را ما روان څنګه دي. تاسو وی کنه مدثر چې لکه څنګه چې اوس واړه موږ ته وی چې سایکل راوړی یا څه خدا هغه څه بورډ هم راغلی او کنه هوور بورډ او کسو جی پاغه بالکل، باندې نو هغه کې اوس الوتو والم راغلی دي او خلکو خپل بچو لاغستیم دی ما نه وغستی ځکه چې زه ریدم چې د سینې چې راخلا شي سره ولګي یا څه نو په دې وجه باندې او لکه زد م ډیر زیات کړه عمر چې لکه ټوله دنیا کې نو مونږه ما تل نه ټوله دنیا بهر سکه خو تاسو به یقینا نه غره خو زما دې ډریس ډیر زړه شولو لکه دومره په سپیډ باندې لکه د مارغانو په شانتي الوزیه لکه ځان سره ټفن وفن راواله او زه په مری کې کېنه واپس په خپل وال وځو راځه دا خو موږ ته د وخت نه مخکې خبرې اوس دا ټایم ښکاري خو مې به چې یو څو کلونو کې دا هر څه ممکن شي ځکه چې ټیکنالوژي ډېر په تیزۍ سره خو بدلیږي. ټیکنالوژي په نورو دنیا کې د مونږ خو مال ته لکیر کې فقیر هغه شانتي یو په ځمکو زمونږ جګړې په ودونو زمونږ جګړې په گاډو زمونږ جګړې په ټرافیک کې زمونږ جګړې نو مونږ خو زما په خیال کې په دې د جګړو نه تاسو د خبر نه ماته یو لینک ملاویږي چې تاسو وایي چې په ځمکو جګړه بالکل زموږ په علاقو کې خصوصا په 400 کې یا په صوابۍ دغه ایریاز کې ډېر خلک جنګونه کوي خلک پکې مړه شي مونږ علاقه نه سنگل آؤٹ کوو لیکن دا واقعیات ریپورټ کیږي خو په ملکڼ کې سیستم بدل دی. په ضلع مالکڼ کې د یوسفزو چې کوم تقسیم شوی و د ځمکو شیخ ملي بابا نو د هغې فارمولې باندې اوس هم رایج ده اوس هم په هغې باندې عمل کیږي. زمونږ د ضلع مالکڼ چې کوم کورسپونډنټ دی هغه حمد نواز مونږ ته ریپورټ را لېږلی دی چې څنګه د شیخ ملي بابا فارمولې مطابق د ځمکو ویش کیږي د لپاره جرګه څنګه کینی او پوره پروسس څه دی. راځئ چې وی ګورو. لډن ډیری په ضلع ملکڼ کې د تاڼۍ او بټخیلي په منځ کې د سوات د سیند په غاړه ښایسته کلی دی چې په خپله سینه کې لوی تاریخ لري. دا د مختلفو تاریخي آثارو نه ډک کلی دی. د یوسفزو اولنې ګدایي ځای هم پاتې شوی دی او د ملک احمد خان بابا مزار هم په دې لډن ډیری کې دی. په لډن ډیری کې د ډیری کلي شولګره اوس هم د شیخ ملي بابا په طریقه خسنې کیږي. شیخ ملي بابا په هغې تقسیم باندې را روانو او دا داسې طریقه باندې هغو کړی و چې ته به کم خسنې له لاړې کم قراندازۍ له به لاړې کم ځمکه به تا ته 10 کاله بعد میلاو شوه هم په پچوارۍ باندې یعنی یو پچې آمدن به په هر ځای کې هم هغه امره و. زمونږ دا د ډیری دا خسنې چې دی نو دا په 4 غټو خسنو باندې مونږ دغه دی چې ازي خیل ملی خیل پتې خیل او کاچو خیل او د دې ونډونه داسې وو چې لکه مینې یو لنډوشینو وه چې لنډوشینو به د چا راوخته نو د هغې سره به خپل عوضونه تلو. بل چې و نو هغه بډای وه د بډای سره کږلیچې و دا عوضونه و سره نور مختلف عوضونه و ډېر وغیره. دغه شانتې نرۍ لښتې و د هغې سره چې دی نو د نرۍ لښتې سره دغه کاڼو پولو او یو پکې چې دی نو هغې ته به یې چړی وې. په دې سلسله کې زمونږ دا 40 کالو دا راوند چې دی نو دا ختم شو. اوس په دې 2021 نومبر کې چې دی زمونږ د قراندازي چې وه نو دا ډیو وه خو لیکن د موټروې د وجې نه زمونږ ډېره ځمکه خرابه شوې ده نو مونږ هغه تاوان د ډکولو دپاره او د برابر تقسیمولو دپاره صرف دا خسنې اوس چې کوو نو دا د 3 کالو دپاره وشو. یو مشر ډاکټر عبدالحمید وایي چې دا تقسیم د ډېرې مودې راسي را روان دی او زما دویم ځل دی چې پکې شاملېږم. سږ کال دا خسنې د 10 کالو په ځای د 3 کالو لپاره وشو. اوس پکار ده چې په کمپیوټرایز طریقه دا تقسیم وشي او خسنې مړ شي. په موجوده حالاتو کې دا په خسنې د ځمکې ایښل او بیا دا هر 10 کاله بعد نو دې کې کافي مسایل دي. اوس پکار دا ده چې زمونږ د نوي نسل لپاره دا خپل دغه په داسې طریقه کې پرېږدو چې دوی بیا د باقي عمر دغه ځمکې ډیولپ کړي که د چا کم رسي که چا زیاته رسي او په دې کې لیټیګیشنز او دا مقدمې او جنګ جګړې ختم شي. زما دا دویم ځل د دې خسنې کیسه اخلم 2011 او دا 2021 چې زما والد صاحب وفات شو. د هغه نه وروسته په دې نه بعد چې زمونږ کم جنریشن راځي زما بچي او زما درونو بچي نو هغه په دې حساب کتاب به نه وي پوهه. ښه دا ده چې دا اوس چې د سیټلمنټ وشي او چې سیټلمنټ وشي چې دا د زیر قوره ځمکه څومره ده چې صحیح تقسیم شي چې څونه خاندانونو کې ده خیلو کې ده او چې بیا بالکل په کمپیوټر باندې دا تقسیم صحیح وشي او بیا پرمننټ شي.
بالکل چې همدغه خبره مونږ کوله چې کله مونږ د ټیکنالوژي او د ترقۍ خبره کوله نو نن هم زموږ ځمکې په خسنو باندې چې دی هغه لکه داسې برخه کیږي یا د هغې فیصلې کیږي خو په دې کې یقینا دا د انصاف هغه تقاضې بیا نه پوره کوي یا وقتي طور باندې چې کوم مونږ اوس وخت سره مونږ پکار دی چې مونږ د هغې همرکاب شو خو د هغې باوجود لکه مونږ اوس هم د دې خبرو چې دی هغه زه هم ستاسو د خبرو جواب به زه تاسو ته درکړم خو لنډه شان دمه به اول وایو ځکه چې دمې په نتیجه کې چې کمرشل راځي نو ستاسو جیب هم ډکېږي او ما ته هم یو دوه درې پیسې راځي اخلو لنډه شان دمه مش یو ځل بیا تاسو ټولو ته وایو د دمې نه مونږ واپس رالو امید لرم چې نننی ریپورټس او چې کومې خبرې اترې مونږ کړې وي هغه به ستاسو خوښې شوي که د چا نه دا پروګرام دا ټرانسمیشن چې دی د هغوی نه مس شوی وي نو سهار په خیبر ټي وي باندې 9 بجې دوباره دا تاسو په ریپیټ کې کتلی شئ او ډېر مزیدار ټایم وي هغه چې بنده د مونځو کې مونځ نه پس واک وکړي او بیا د لایټ شانتې ناشته کړي او بیا دوباره ستړي مشي او بیا به ستاسو خوږ اواز غږ پرېوځي ګډنس دا وګورئ دا خو لکه ما دې ته اړو خیال نه اوس مونږ سره په سټوډیو کې چې دی ډېر زبردست میلمه دی او زه به ته بیا خپه شې ته انټروډکشن وکړم جناب مونږ ګورو ماحول یو داسې موضوع ده چې پای باندې زموږ مین سټریم میډیا یا زموږ اخبارات یا ایون د بیلین ټری سونامي نه هټ کر کوم وګورو نو باقی د چا فوکس نشته چې ماحول څومره په تیزۍ سره تباہی سره مخ کیږي او زموږ کاروایاني یا انساني کارستانیانو په وجه باندې ماحول ته څومره نقصان رسي نو په دې موضوع باندې د خیبر پښتونخوا لویر دیر سره تعلق لرونکي یو ځوان چې نوم یې فیاض الدین دی هغه پې کار کړی دی د ډي ډبلیو لپاره هغه ډاکومنټري جوړه کړې ده او هغه ډاکومنټري د پاکستان په لیول باندې یعنی ملکی کچ باندې هغه لومبه چې کوم ټاپ پوزیشن دی هغه حاصل کړی دی نو تاسو نو ټایم نه اخلو مونږه په سټوډیو کې جوائن کړیو دی ون اینڈ اونلی فیاض الدین ویلکم ټو یو مین السلام علیکم جی السلام علیکم څنګه فیاض ډېر مننه تاسو ته راتګ او ماحول د پاره کار کول مدثر خبرې وکړلې ماحول ډېر خراب شوی ما انوایرمنټ وایه ماحولیات لکه ماحول نه بیا خبره بل طرف ته لاړه شي ډیفینیټلی واقعي دی چې مونږ کله د ترقي خبره کوو یا مونږ ظاهره د ترقي پذیر ملکونه یو نو زموږ نور مسایل دومره ډېر زیات دي چې مونږ ماحولیات طرف ته چېرته مونږ فکر نه دی کړی د وړو چینو د غوړو نه وځو نور طرفونو ته به بیا مونږ لاړ شو ستاسو څنګه دې طرف ته نظر پرېوتلو ستاسو څه پیشن و ستاسو څه انټرسټ و چې تاسو ډاکومنټري جوړه کړه هغه بیا په ډي ډبلیو کې چې دی او بیا د پاکستان په سطح باندې هغه دومره په فرست پوزیشن رااله نو په دې هکله باندې راته لږ د خپل د ټول ناول خو زه ستاسو ډېر زیاته شکریه ادا کوم خیبر ټي وي همیشه دا کوشش کړی چې زمونږ کم د پښتنو آواز دی او بیا دغه شان چې کم اصل مین مقصد دی هغې پسې تللی دی او هغه خلکو ته رسولی دی زما انټرست خو ما ماس کمیونیکیشن کړی دی نو په یونیورسټۍ کې به زمونږ کم ټیچرز و هغې به اکثر مونږ ته دا ایشو ډسکس کولی خو چونکې زما انټرست دې طرف ته و نو ما ډېر زیات کوشش کړی چې زه په دې باندې لرنینګ وکړم او په دې کې مزید لاړ شم خو داسې څه پلیټفارم نه و اویلیبل تر اوسه پورې چې ما کار کړی وی څنګه تاسو وویل چې زمونږ کم لوکل میډیا ده یا زمونږ نیشنل سطح باندې زیاتر کم زمونږ ارګنایزیشنز دي هغه دې طرف ته ترجیح نه ورکوي نو دغه اپرچونیټي رااله چې ډي ډبلیو په څلورمه مۍ باندې دغه کمپټیشن اناونس کو او په هغې کې بیا مونږ د پاکستان نه 750 پلس کسانو چې کوم دی 750 انټریز ایگزیکټلی واو انبیلیویبل دغه کسانو اپلای کړي او دا چې کوم دی په آیډیا بیس باندې سلیکشن شوی و زمونږ چې کوم آیډیا و نو ما په دریای پنجکوړه باندې آیډیا هغې ته پیچ کړې وه کم لویر دیر کې به ایگزیکټلی هلته چې کوم ایکسکیویشن کیږي نو هغې وایي چې کوم دی واټر ټیبل او ورځ په ورځه لاندې روان دی دغه آیډیا ما د ډېر وخت نه چې کوم دی زما په ذهن کې وه خو چونکې ما ته داسې څه پلیټفارم نه و میلاو شوی چې ما هغې لپاره د آیډیا چې کوم دی دې باندې کار کړی وی نو دا بیا ما د یو څو کسانو سره ایکسپرټ سره چې کوم دی دا ډسکس کړه نو هغې ما ته بالکل ویل چې او دا پاسبل ده چې د دې د وجې چې کوم دی دا واټر ټیبل چې کوم دی د ایکسکیویشن د وجې لاندې روان دی چونکې دغه موقع راله جو بس دې چې ما اپلای وکړ نو هغې د آیډیا په بیس باندې سلیکشن کړی او په هغې کې بیا زه د خیبر پښتونخوا نه سلیکټ شوم او بیا موږ ته چې کوم دی 2 میاشتې دغه ټریننګ راکړی شو د ټریننګ نه بعد چې کوم دی مونږ کله کورج وغیره وکړو دغه شان چې کوم دی او دا یو خبره ته دا وکړم مین اهمه خبره چې دا مونږ په موبایل موجو جرنالیزم ګډ فرام A to Z چې کوم دی ستا آیډیا مطلب پروفیشنل کیمرا وغیره نه دی ایگزیکټلی موجو جرنالیزم ځکه چې انټرنیشنل میډیا دا هم کوشش کوي چې انډر ریسورسز به ته څنګه چې کوم دی کار کوي او هغه به چې کوم دی هایلایټ کې بل کې ایشوز به څنګه ایگزیکټلی نو دغه چې کوم دی غون ایډیټینګ هر څه مونږ په
موبایل باندې کړه بیا دا هم ډېره زیاته ګرانه چې یو کس نه ته په موبایل باندې چې کوم دی هغې نه ساټ اخیستل بیا دغه شان ایډیټینګ د ټول نه ګرانه مرحله د دې ریپورټ ډیوریشن څومره تاسو ته ویلی شوی دا خو تقریبا 15 منټه و او دغه شان چې کوم دی زما ریپورټ لږ سیوا خو هغوی راته ویل چې چونکې زما 6 منټه و هغوی راته ویل چې چونکې دا ډېره زیاته غټه ایشو ده نو دا په 4 یا 15 منټه کې راغونډول ډېره ګرانه ده. فیاض الدین د 6 منټه د ریپورټ دپاره څومره وخت چې دی تاسو ایفرټس کړي وو څومره په د دې شاته څومره کار و؟ دا خو اولنۍ خبره خو دا ده چې موږ ته خو ماحولیاتو هغه جرنالیزم چې کوم دی یا سټوري هغه کور کول نه راتله نو ډي ډبلیو اکیډمي چې کوم دی دا هڅې وکړي چې هغې باندې موږ پوه کړو چې څنګه ایگزیکټلی دغه باندې و که نه چې څنګه به لکه سورس چې کوم دی هغه پیدا کړي ریلیټډ بیا چې کله ما دا سټوري کور کړه نور سورسز خو ما کور کړه خو چونکې د انوایرمنټل سره ریلیټډ کله چې ما دا آیډیا پیچ کړی و د هغې بعد ما د یو ډاکټر سره چې کوم دی پی ایچ ډي ډاکټر و انوایرمنټلیسټ و د هغې سره په دې باندې بحث شروع چې ما به ورسره روزانه ډسکشن کوو چې زما دا آیډیا و په دې باندې به زه ستاسو کمنټس ما ته پکار دي په 11 هاور باندې یعنې اینډ پوینټ باندې هغه ما ته وایي چې دا خو زما دغه نه ایکسپرټیز نه زه خو په دې نه پوهېږم نو زه هلته کې انتهایي سټک شوم په ایډیټینګ پیس کې زه ډېر زیات سټک شوی وم ما یو ټایم کې داسې غوښتل چې زه د آیډیا چې کوم دی ډراپ کړم ما ویل چې بیا مې سوچ وکړو چې چونکې دا یو موقع میلاو شوې ده ولې چې کوم دی ضایع کې او فاینلی بیا پاکستان په لیول باندې ټاپ پوزیشن فیاض الدین واغېستو. بالکل فیاض الدین پوښتنه کوو تاسو وایئ چې په لویر دیر کې ایکسکیویشن کیږي واټر ټیبل متاثره شوی دی لږ زموږ کتونکو لپاره ووایه چې تاسو هلته څه اوبزرو کړه مشاهده کې څه څه راغله؟ هلته موږ دا ابزرو کړه چې زموږ کوم ایریا ده چونکې زغه ایریا سره موږ تعلق ساتو لږ نوم واخله چې کوم لویر دیر تیمرګره خاص کر یو سامپل ایریا ما دغه راغستې نور خو ورال دغه مسله ده سامپل ایریا ما دغه راغستې نو هلته کې موږ دا ابزرو کړو چې زموږ د کوم ځای چې دی کې مخکې چینی خوړونه دغه شان چې کوم دا بهېدل او چونکې د وخت سره هغه سیزونه ختم شو او هغه کویان چې کوم دی لکه زموږ مخکې بور ویستی نو هغه موږ په 100 فوټ کې ویستی نو بیا هغه وچ شو اوس موږ هغه 250 فیټ ته رسولی ایگزیکټلی ریسنټلی کله چې ما دا سټوري کور کوله دې کې زما فوکس لاین چې کوم دی یو کس و هغه د کور جوړی او هغه د دریا ته یعنې پنچکوړه ته لږ نږدې هم دی هغوی کنسټرکشن هر څه کړي دي خو دغه کله چې دوی د کنسټرکشن مخکې دوی د اوبو یو سورس ځان نه پیدا کوو چې لکه چونکې یو ځای ته ځي کنسټرکشن لپاره او ژوند تېرولو لپاره اوبه ډېر زیات لازمي دي نو هغوی بور راوستو نوي ماشینان راغلي تقریبا 400 فیټ چې کوم دی هغې بور وویستو خو هغه ناکام شو او دا د دریاب نه څومره لرې ځای دی؟ تقریبا زه ووایم 9 کیلومیټر دریاب پنچکوړه او مخکې به خلکو چې لکه د کور زنانو به هم ځای و که نه سوال ته به هم اوبه راووتې لکه دومره پاکستان کې د اوبو غټ کرایسس راتلونکی دی چې د دریاب په غاړه باندې کویان خلک کني او هلته اوبه نه راخېږي. او دا ډرل چې کوم دوی خبره وکړه لکه نه دا ډرل بورینګ چې ورته وایي دا 400 دغې ته چې کوم ځي نو سوچ وکړئ چې 400 فوټ پورې چې یو ډرل لاړ شي او هغه اوبه راونه باسي دا زموږ دپاره څومره یعنې کېده یو خطرناکه خبره ده ډېره زیاته. بیا راته دا وایي چې کله تاسو زما فوکس په دې ریز هغه خلک چې کوم دا وایي چې یاره زه بس محنت وکړم او ما ته فوراً د هغې رزلټ میلاو شي څنګه چې فیاض الدین وایي چې زما ریپورټ چې دی هغه د 15 منټو نه لږ بره یا 6 منټو هغه 6 منټو د ریپورټ پسې چې دی د هغوی ایفرټس چې څومره وو او بیا یو وخت داسې هم رالو چې هغه ته محسوس شو چې بس وډرا کوو دا کار نه کېږي پرېږده خو چې هغه همت ونه بیللو نو د هغه ریپورټ چې د په فرست پوزیشن تا ته امید و چې دا دوی به دا ریټرن به ماته دا میلاو شي؟ نو ما دا امید درته و چې یو ورځ به زه د معجبین او مدثر سر کېنم نو دا امید خو هم نه و دا خو بیخي نه و او د کمپیټیشن کې چونکې څلور کسانو پوزیشن اخیستی د پورنه پوزیشن چې کوم دی هغه شروع شو او داسې را روان و سیکنډ پورې چې راغی نو ما په دې ټایم کې زموږ لایو سیشن و یو منټ تاسو هولډ کوو دا هغه مطلب ټاپ پوزیشن دی تاسو ګورئ ډرنکینګ واټر ایشو ان لویر دیر فیاض الدین ټاپ پوزیشن اغستی بیا د نه پس په 2 نمبر باندې فلډینګ متعلق ریپورټ دی په 3 نمبر باندې منچر لیک کم جیل دی هغه باره کې دی او په 4 نمبر باندې بلوچستان چې کم قادسالي د پاغه باندې ده. نو فیاض الدین یقینا یو ډېر غټ اچیومنټ دی زما په شانتې یا زموږ چې کم نور کتونکي دا وخت ګوري د هغوی لپاره ته یو موټیویشن یې ډېر غټ انسپایریشن دی بالکل ډېر مننه. نو دغه ټایم کې چې کله دا اناونس شو دا اناونسمنټ وشو
نو چې زما یعنی فرست پوزیشن نو په دې ټایم کې هغه خپل ډسکشن کوو لایو سیشن روانو نو ما خپل کیمرا بند کړه ما خیال چې بس زه کمپټیشن یې سنه یم او بس زه وته یم ځکه چې دینه مخکې موږ دوه ګروپ کې ډیوایډ شو نو هغه نه زیات زما سره چې کوم په سیکنډ نمبر هغه لاهور یو فیمیل یو سینیئر جرنالست نو هغه چې کوم دی اسی هغه د هغه ته پوسټ وکړه د زموږ سره کوم ګروپ کې کسانو چې تاسو په خیال د فیاض او د الیورا په ریپورت کې د چا ریپورت فرست پوزیشن واخلي نو هغه ټول چې کوم دی هغه له کمنټ ورکو اوکې چونکه ما بیا مجبورن ورکو هغه له کمنټ ما هم چې الیورا ریپورت چې کوم دی خده نو دیو داسې سیستم کړو چې دیو کوم د ډي دبليو سینیئر کسان دي هغه ته دیو دغه ریپورت سند کړو بیا په دې باندې باقاعده کوم یعنی ووټینګ شوی دی هغه نه بعد د ریزلټ راغلی مطلب جوري فیصله بیا کړی فیاض الدین مونږ ګورو چې زیاتره زموږ ځوانان دي چې سره خم کیمرو ولا موبایل فون دی نو ټیک ټاک ته زور ور کړی دی تاسو انوایرنمنت ته زور ورکو کم ځوانان او پیغلې مونږ دا وخت ګورو نو هغه ته بس وایي چې تاسو خپل موبایل فون په ذریعہ څنګه داسې جنون ایشوز راپورته کولای شئ موږ سره هم ډیر دي بالکل موبایل چې کوم دی موبایل نه انسان ډیر زیاتې فائدې یو ویپن دی زه وایم چې لکه چې په ښه طریقې استعمالوي نو یو ویپن دی بالکل همداسې ده په دې کې که انسان وغواړي یو خپل فیوچر چې کوم دی جوړولی شي چونکې ما چې کوم دی دا ډي دبليو د ډاکومنټري هم په دې موبایل کړې ده په دې مې ایډیټ کړې ده دومره ښه موبایل هم نه دی که زه تاسو ته وښیم تاسو به په خندا شئ د دې موبایل شاته چې کوم سوچ او کوم برین هغه ډېر ټاپ کلاس و که نه هغه برانډډ ایپل او سام وغیره چې کوم کمپنیز دي دا فونونه دي نو هغوی په خو ما سوای د فلټرو لګولو نه ما سوای سپین راشم او دا سپین راشم او تور راشم او دا زه همیشه دا خبره کوم چې انسان برانډډ پکار دی فیاض الدین دی وخت په خپل یو برانډ دی نو ځکه دا خبره کوي فیاض الدین په خپل دی وخت چې د خپل فیملی د پاره یو برانډ جوړ شوی د پوره خیبر پختونخوا د پاره او زموږ د ټولو چې څومره د نوې کل دی د دوی د پاره چې هغه موږ سوکو ټول شپه بچی د ایخوي په موبایلونو به خبره کوي ټول ورځ به ودوي پبجی کوم او پلان کې کوم او ډینګو کوم تاسو خو دا یو ډېر غټ مثال دی د دې ترقی یافته ملک پیدا شوی چې تاسو په کې فارغ ټیم ځان پیدا کړی دی مور پلار ولا ګټلی کنه پیسې بس خبره ختمه ده خفیاز او څنګه چې د مدثر خبره وکړه لازم به چې دی وخت ډیر واړه بناسي هغه به یا به مور پلار په زور کې نه ولي چې کې نه د فیاض الدین خبره واوري دا هم تاسو په شانتي چې دی یو لکه زلمه دی سبب وایي تاسو چې خلک وایي چې موږ سره سورسز نشته زما ریسورسز کم دي زما داسې دي هغه دي نو سورسز سیوا کولو دپاره یعنی که خپل سوچ پکار دی که نه واقعي څه مټیریل څیزونه هم پکار دي اولنۍ خبره خو چې کوم دا سوچ پکار دی چې فرض کله سوچ ډیولپ شي که نه نو سورسز چې کوم دی پخپله راځي په دې یو ډاکومنټري کې ما د زه که ووایم یا د تقریبا یو 30 کسانو سره به زما چې کوم دی کنیکشن برابر شوي د دې نه مخکې چې کوم دی چونکې یونیورسټۍ نه چې فارغ شو او پېښور ته رالو نو زموږ خو انتهایي تاسو ته خو پته ده سټوډنټ لایم د ناشو بیا انټرنشپ او نو زما په دې کال یو نیم کې چې کوم دی انتهایي زیات سورسز ډیولپ شو هغې وجه دا ده چې زه په فیلډ کې کار کوم بالکل صحیح بالکل نو هغه سوچ چې کوم دی اول هغه ډیولپ شوی د هغې نه بعد چې کوم دی ورو ورو دغه کنیکشن روان دي بالکل جی او د دې وجوهات دا دي چې په دې دپاره فیاض الدین په خپله ډېر محنت کړی دی او د دغه محنت په وجه باندې اوس هر یو کس چې دی هغه دا غواړي چې د هغه د فیاض الدین سره خبر وشي او راتلونکي انشاءالله فیلډس کې به داسې او دا اولنی ریپورټ دی چې په هغه باندې اولنی پوزیشن فیاض الدین اخیستی داسې به انشاءالله دا د دوی دپاره هغه وایي چې بارش کا پهلا قطره که تاسو دا غواړئ او فیاض الدین د ځان دپاره مثال جوړول غواړئ نو زما په خیال کې ژوند ډېر اسان هم دی ډېر ښکلی هم دی او ډېر فل اف زه به وایم چې ایډونچر هم دی چې کومو خلکو ایډونچر لایف نه خوښ نو هغه بس ټوله ورځ بیا په بیډ کې پراته یا به خوري څکي او نور څه نه کوي خو دا ټایم چې تیر شي نو بیا تاسو سره دې خبرې اندازه وشي چې ما خپل ټایم ویسټ کړی زموږ د پروګرام وخت چې دی هغه هم سرته ورسېدو یو اخري پوښتنه رضا دا لګیا فیاض الدین مستقبل کې ستاسو منصوبه بندي ده یا سوچ دی یا مستقبل چې کوم دی انشاءالله زه په انوایرمنټل جرنالیزم باندې کار کوم ځکه چې زموږ خطه چې کوم دا خاص کر زموږ ملک دی ته ډېر زیات غټ چیلنجز چې کوم دی روان دي په کلایمیټ چینجز په باره کې چونکې زما چې کوم دی انټرسټ هم په دې فیلډ کې دی نو زه غواړم چې زه یو ملټي میډیا جرنالیست جوړ شم او په خپله په ماحول کې کار وکړئ ستا ډېره زیاته مهرباني او امید لرم چې کتونکو به هم د فیاض الدین د خبرونو زده کړه کړي ځکه چې اټلیسټ ما خو ترې په خپله وکړله د میم راته نشته پته زه دا وایم چې دا صرف د ماحول پورې به دا د دې پیرامیټرز نه وي د دې باونډریز به د ماحولیاتو سره ریلیټډ نور داسې څیزونه وي چې په هغې باندې به فیاض کار کوي چې که هغه مونږ د سموک خبره کوو که هغه مونږ د فوګ خبره کوو که هغه مونږ د دا چې کوم لوګي
دي table وخت مسلې واټر دي. ټیبل خبره کو یا چې کوم Drought قسم ته خاص آلودګي ده سالي هغه به خپل دا پیرامیټر چې دي د دې به صحت بنوي بلکې دا به د دې آوټ اف باونډریز چې دی ان شاء الله کار کوي اجازه مونږه فیاض الدین لپاره ویشوال د بیسټ وایو راتلونکي هفته به یو ځل بیا ستاسو ډیره سره مننه. ملاقات کیږي تر هغې پورې اجازت ورکړئ مدثر حسین اینڈ د ویری ګارجیس مهجبین الله پامان جی